الفصل الثاني دویم فصل عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه حضرت عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه روایت وہی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی ان اول ما خلق اللہ القلم القلم اول هغه څه چې الله پیدا کړی دی هغه قلم دی اولنې شی چې الله پیدا کړ په مخلوقاتو کې نو هغه قلم وقال له خدای ورته ویل اكتب ولیکه قال قلم ورته وی ما اكتب ولیکه قال خدای ورته اكتب القدر تقدیر ولیکه وكتب دې قلم ولیکه ما هغه سکانه چې مخکې شوي وما هغه څه ولیکل هو کائن چې هغه کېدونکي دي الی الابد تر قیامته پورې رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب والاسناد سند غريب دي متن غريب نه ده اولانه شی پیدا شي یہ حدیث نه معلومه شو قلم القلم ده مرفوع وای ځکه اول ما خلق الله دا اسم دی نه ده والقلم ده مرفوع ده خبر ده خبر ده انه مرفوع کړه کسائی وی قلم منصوبا ویلی شکانا با پکی مقدر کی ان اول ما خلق الله کان القلم کانا کی بزمیر اول تراجی شغی اسم شو القلم خبر کانا سرد اسم و خبر نبیادا خبر دا ابنش بل لغت مشتر باز نحویان هغه وی اسم دینه منصوب ویل شي خبره منصوب غاړه ویل شي خبره مرفوع در باز نه بیان کول دی ټول نه دی خبر دینه منصوب ویل شي ان اول ما كتب الله ان اول ما خلق الله والقلم ویل شي اول خدای څه پیدا کړی دی دا ګڼ روایت نه دی یو حدیث کې خو دې چې ان اول ما خلق الله نوري نبی علیہ السلام یا اول خدای څه پیدا کړ سما نوري پیدا کړ بل یو روایت کې دې ان اول ما خلق الله العقل اول خدای څه پیدا کړ عقل او دې حدیث کې دې چې اول خدای څه پیدا کړ علم دا درې وړ حدیث متعارض جواب دا چې د حدیثو کې تعارض نشته د ټولو لمخ کې الله نور د محمد صلی الله علیه وسلم پیدا کړ بیا یو پیدا کړ بیا عرش پیدا کړ بیا قلم پیدا کړ بیا دوات پیدا کړ بیا باقی کائنات پیدا کړ نور محمدی ته چې اولیت حاصل دی دا اولیت حقیقی دی او د نور چیزونو ته چې اولیت دی دا اضافي دی اضافی دا مانا قلم اول پیدا شوه د نور شی یعنی دا نور محمدی خو د مخ کې دی وبم د مخ کې پیدا شي عرش د مخ کې پیدا شي دا غي په نسبت سره اول نه دی د نور شیزونو په نسبت سره اول دی اولیت پکې اضافي دی حقیقي نه نور محمدی نه مراد روح محمدی دی ذکر روح یو نورانی شی دی ذکر په یو بل روایت کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان اول ما خلق الله روحي د نور بځای روحي اول زما خدای زما روح پیدا په تاسو باندې اعتراض وارد شي چې په ټولو چیزونو کې اول خدای قلم پیدا شي نو بیا څنګه وي په کتابه ما کان قلم نه چې مخکې سو هغه ولیکل
قلم حدیث کې راځي چې اول پیدا شوی قلم نه مخکې خو څه نشته چې مخکې دې څه نو بیا خو اول راشه که نه فکتب ما کان مخکې شی دی ولیکل نو مخکې څه مخکې خو د قلم نه څه یو جواب دار ما کان نه مراد ذات او صفات دي ذات او صفات قدیم دي هغه مخکې وکړه ذات د باري او صفات د باري فکتب ویلیکه ما هغه سرخانه چې یعنی ذات د صفات ذات او صفات او نور محمدي هغه دویم جواب دار چې ما کانه د نبی علیہ السلام زمانه په اعتبار سره فکتب ویلی کما هغه سکانه چې مخکې شوي نبی علیہ السلام وایي زما زمانه نه مخکې چې شي ما کانه په اعتبار د زمانه د نبوت اور تب قیامت پوری چیزیں ابد نہ مراد قیامت واہ وعن مسلم بن يسار قال سئل عمر بن الخطاب عن هذه الآية وإن أخذ ربه من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال عمر رضي الله عنه سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج دیکھا میثاق ذکر کئی دا عالم زر او دې د میثاق دا ربوبیت هم وایي عهد ربوبیت هم هلکه کیسه مو اورېدلې ده که نه زموږ او ستاسو د پیدایش نه وړاندې آدم علیه السلام چې خدای پیدا کړه د ده د شان یې د ده بچي راویسته اوس دوه درې حدیثه دې باره او ورته ویل الستو بربکم قالوا بلی دی کوم ځای کې کړي دا د عرفات سره لګېدلی یو میدان دی د عرفات او طائف په منځ کې وادي نعمان ورته وایي دا کار یې وادي نعمان مکه مکرمه کې خلک پیدا کړي وو دا تاسو یاد شي دا واده نفسیه نو سوال دی چې زموږ یاد نشي نو پیدا یې څه سوال کوي تحت ربوبیت پیدا څه ده چې زموږ پیدا جواب دا دی فایده یې دا ده چې عقیده د ربوبیت فطري جوړه کړه زموږ په خټه کې دا خبره واغږل شوه پیدا یې دا خټه کې اغږل نو سوال دی چې مونږ د یاده نه ده نو تا ولې به مونږ منو یې نه جواب دا دی د دې عهد آثار موجود دي چې لږ غور وکړو د خدای په ربوبیت کې نو موږ له معلومېږي هغه وعده راته یادېږي نو معلومه شوه چې د کولو یې پیدا شته دویم جواب بعضې اهل دل داسې دي چې هغوی ته دا یاده دا وعده ورته یاده حضرت علی رضی الله عنه فرمایي ما ته دا عهد یاد دی او دا م راته یاد دي چې ښي طرف ته مې څوک او ګس طرف ته مې څوک حضرت سهل ابن عبدالله تستري وایي ما ته دا وعده یاد ده او ذنون مصري څه وایي رحمه الله کانه الان فی وزري دا لست بربکم داسې دی لکه اوس چې زما په دې غوږ کې کړنګي دا آواز مې اوس هم په غوږ کې خدای خلک پیدا کړي دي هغوی له یاد د اهل دي وایي چې دنیا کې ډېر تکړه خلک تېر شوي هغوی له د ماشومتوب خبرې مې یادې دا ابن کثیر البدایه والنهایه کې یوه سړي کیسې ذکر کړي سړی ډېر مشهور دی نبات العرب کې هم کیسه شته ایاس زکي ایاس زکي نوم مو اورېدلی نبات العرب کې هم شته او البدایه والنهایه کې دا ډېر زکي و مور ته وایي زه چې پیدا شوی نو غړپ نه څه وشو ډېره مور په خېټه دی غړپ وشو مور ورته وایي بره چېرته خانه کې را پرېوتو نو غړپ یې تیلا پیدا نو دا ګورې ډېر بعیدې خبرې دي په یو نیم ته خدای دا استعداد ورکړی دا ورته یاد
ورکوټي وایي د زانګو خبرې مور ته وایي چې زه زانګو کې وم او جړلې مې او تا زنګولم او ښځه راله هغه څوک وه او ورته وایي پلانکی ښځه وه وایي اوس څه شوی مړه شوې زانګو کیسې ورته یادوي یقین یا څه یو سړی ورته راغی وایي بس داسې چل را باندې شوی دی قاضي و بیا که نه سړی ورته راغلی داسې دماغ یې کار و وایي پلانکي سره مې پیسې ایښې وي او اوس یې انکار کړی دی چې نه دلته نه دي دي را سره چې دا به څنګه شي زه ورته وایي اسانه دی زغم وکړه ته لاړ شه ته غږ مه کوه ته سبا مازدیګر راشه دا سړی خو یې رخصت عکس یې راوغوښتو چې چا د هغه نه انکار کړی کسان یې ولګېد چې راشه ورته وایي زه خبر شوی یم چې تا سره خلک امانتونه ږدي او ته ډېر امین سړی یې نو ورته وایي او خلک را باندې داسې ګمان کوي وایي مازدیګر راشه او ما سره د بیت المال څه پیسې دي او به دا ځان سره وساته ډېرې روپۍ دي چې دا راته وساته اوس قاضي صاحب یا ګورنر صاحب چاته ووایي چې زما پیسې دي دا راته وساته نو دا خو ډېره لویه خبره ده نو سړی ډېر خوشحاله دی چې هو قاضي صاحب راته روپۍ ساتي خو په دې یره کې دی چې هغه سړي له مې انکار کړی دی هغه قاضي صاحب ته ور نه شي چې ما نه یې روپو نه انکار کړی نو بیا خو به زه د دوه پیسو شم اعتماد به مې خراب شي زر زر یې هغه سړی راوغوښت وایي راشه وایي ته دې دا روپۍ واخله بس هغه له یې روپۍ ورکړه سړی مازدیګر قاضي نه لاړه قاضي صاحب ورته وایي څنګه چل چې وایي ما ته وایي خپلې روپۍ راکړه دا راغی مازدیګر قاضي صاحب امانت راکړه چې ویې ساته نو قاضي صاحب دوه څپېړې ورکړه زه خندیره پیسې در باندې ساتم دا شی مې درنه وصول کاوه هلکه دومره دماغ یې و ښه صحیح ده یو سړی ناست دی په بازار کې د یو دوکان مخې له تخت لګېدلی او په هغې ناست دی او داسې خلکو لګي نو ده دې ملګري ته ویل دنه غلام ورک شوی دی دنه څوک رچي او د غلام ښه سترګه چې کومه ده دا ړنده ده اندازه یې داسې ده هغې دې تپوس وکړه چې دا څنګه د سړي نه تپوس وکړه چې څنګه ناست دی هغه ورته یاره غلام رانه ورک شوی وایي څه نښې ده وایي ښه سترګې ړنده ده نو دې قاضي ایاس ته خلکو ویل تا دا څه نه معلوم کړه وایي ده داسې کتل د هر سړي ښه سترګې له به یې کتل ښي طرف ته زه پوه شم چې غلام دې ورک دی او ښه سترګې ړنده ده داسې په خبره پوه چې ډېر واقعات دي ایاس زکي نو ګوره سهل ابن عبدالله تستري وایي ما ته یاده ده زرنون مصري وایي دا اهل ربوبیت کانه الان فی اذنی لکه اوس هم چې زما په غوږو کې دا ګردش دی تاسو ته د ماشومتوب خبرې یادې دي د ډېر ماشومتوب بعضې خبرې سړي له یادې دي ذهن کې تاویږي را تاویږي یقین وکړه بعضې داسې خمقل خلک کې هېڅ هم ورته نه یې یاد کتریم دي که نه چا ته هېڅ هم نه یادوي لکه ګورې دا ښه خبره ده اوس سوال دی نو د دې اهل ربوبیت قاعده شته مسلم ابن یسار وایي د عمر رضی الله تعالی عنه نه تپوس وشو نو د دې حدیث مطلب دا دی تقدیر سره تدبیر استعمالول مطلوب عمر رضی الله عنه تپوس وشو د دې آیت باره کې د اهل ربوبیت وإذا خزا ربك یاد کا وقت چې واقعي طرف ستا من بني آدم د بني آدم نه من ذریت د شاګانو د غینا وعده یې کوي ذریت راواخیسته د بني آدم نه د شاګانو د دوی نه بچي د دوی راویستل الایا قال عمر وای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام نه مې اورېدلي چې د آیت باره کې تپوس وشو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله خلق آدم خدای آدم علیه السلام پیدا کړ
ثم مسح ظهره بيمينه بیا لاس راخ کړه د په شا باندې ښی لاس د شان سره چې څنګه مناسب وي واستخرج رويستو منه د آدم علیه السلام نه ذریة بچی د دوی فقال خلقت هؤلاء للجنة دا مې د جنت لپاره پیدا کړي و بعمل اهل الجنة عملونه د جنتیانو کارونه به کوي ثم مسح ظهره بیا شا باندې لاس راخ کړه واستخرج رويستو منه د دې نه ذریة بچی فقال خلقت هؤلاء للنار دا مې د اور لپاره پیدا کړي و بعمل اهل النار عملونه د دوزخیانو کارونه به کوي وقال رجل يوسري ويلي ففيما العمل بعمل ولكو يا رسول الله يا موږ عمل سره کوي یا اولنی لاس کې اول آدم علیه السلام خې طرف شاه نبراوتی یا بغستر یا به جنتیان کې یا به دوزخیان کې عمل څه به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام تو فرمایل ان الله اذا خلق العبد للجنه اللہ تعالی چې بنده کله د جنت لپاره پیدا کی استعمله بعمل اهل الجنه د مستعمل کی د جنتیانو په کار کې حتی مدت تر دې چې مرشي علا عمل بدسیو کار کې من اعمال اهل الجنه چې د جنتیانو عملي جنتیانو په عمل خدای مړي تبلیغ کې لاړ شي چې لکه یا سه روزه کې وفات جمعه تمانځه راشي سجده باندې پروت دی وفات مدرسه کې سبق کې وفات جنتیان عملونه دي ويدخلوا دې داخل کې دې به په عمل سره جنت تا وإذا خلق العبد چې کله الله پیدا کی بدل نار دوزخ ته استعمله دې مستعمل کې بیا عمل اهل نار د دوزخیانو په عملات ته مدته تر دې چې مرشي علامه په عمل من اعمال نار دوزخیانو د عملونه په يدخلوا داخل کې الله تعالی دې به په دې باندې نار ورته معنا دا دا چې تقدیر سره به تدبیر استعماله دا بنوا چې زبیا د ځخیان کې یا بجلتان کې عمل سره وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يديه كتابان فقال اتدرون ما هذان الكتابان قلنا لا يا رسول الله نبی رسول الله په کتاب او د دوه رجستر چې دې کې د دوزخیان نمونه دی او دې کې د جنتیان او سوال دا چې دوزخیان مقرر شوی دی او دوزخیان مقرر شوی دی به عمل سره جواب دار موږ په تدبیر مکلف یو دی حدیث کې دا معلوم حضرت عبد الله بن عمر فرمایي چې نبی علیہ السلام راووت او په یدې پلاسونه درکې کتابانه په کتابونو رجستر وی وقال نبی علیہ السلام فرمایي تدرون تاسو پوهیږئ ما هاذان کتابانه چې سړي دا دوا رجستر یا رجستر وی یا اشاره اسه دا غلطه تفصیل دې تفصیل قلنا مگو لا یا رسول اللہ مگلن معلوم ہے رب دے پیغمبران الا تخبرنا مگر کہ مگا خبر کی وقال نبی علیہ السلام اشارہ وکړه قال بمانا د اشاره سره ده قال بمانا د اشاره سره ذکر تاسو متنبی کی ویلی وقالت له العینان سمعا وطاعتا وحذرتا كالدر لما يستبو وقالت له العینان سمعا وطاعتا سترګو ته اشاره وکړه سمعا چې وا مې اورېدا وطاعتا مې پسترګو ته اشاره وکړه سترګو باندې وینا نه کی دا تقول په معنا د اشاره سره وقالت له العینان سمعا وطاعتا وحذرتا كالدر لما يستبو او سترګو نه اوخ کې راځي شي کدری لما یستبو لکه ملغلره کې چې خلک سوري کوي د سیوخ کې وي بیا نبی اسلام اشاره وکړه خلک رجستر تسبیه دی لنا په خلاص کې هاذا کتاب من رب العالمین دا رجستر دی رب العالمین د طرفه بی اسماء للجنه د کینمونه د جنتیانو دی واسماء و ابائن د دې د پلارانو نمونه دي وقبائل الذين قبلون ندي ثم اجمل على اخر به اجمال کړه د اخره کې اجمال په اخره کې دا مطلب ټوټل کړي دي ټوټل دومره فلا يزاد فی ولا ينقص منهم ابدا زیادت کیږي بدوی کې او نه کمه کیږي بدوی کې اس کلا ثم قال بأيوب للذي اغل ربي شمالي چې وګس لاس کړي هاذا کتاب من رب العالمین ذلک دې رب العالمین د طرفنا بی اسماء لنار دوزخیان نمونه دی و اسماء آبائم و قبائل پلاران و قبیلون نمونه دی ثم اوجمل على آخر بیا اجمال شوی دی پاخر دوی که چطول دوم رشو
ولا یزاد فی ابن زیادت کی بدی کی ولا یقص منه بکمه کی دینا بدایس کرا وقال صاحب فرمائل فی ملامل یا رسول اللہ عمل بیا سره کې پیغمبر ان کان امر قد برغ منه کدا د سی خبره دا قد برغ منه چې دینا فراغت راغله ده کمه خبره نه جنتیانو متعین شي رب بارک شوی د دوزخیان بیا مقامت سره وقال نبی الاسلام ورته اطلب السداد حق رسائی طلب گئی وقاربو حق نزدی سے فإن صاحب الجنة تیر جنت خاون یختم له بعمل اهل الجنة آخری وقت رازی در جنتیانو پا عمل وإن عمل ای عمل کم عمل گئی جنتی چی آخر خاتمہ کے بعد جنت عمل گئی اگر گرنور جن دیار سکتے پندوش بیتا کالے چار سکری کری دی آخرہ کی بخود تبلیغ کی سکی بولی گی اور بزیز دا نیک سڑے شی تحجد گزارش وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ دا دوزخ والا يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ آخری پیسل بددکی بامد دا دوزان وَإِنَّ عَمَلَ أَيَّ عَمَلٍ کان عملی کری ٹھولو بر تبلیغ کی تیر کری و آخرہ کی اورانش غلط سر شویستا مرش ثم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بیا نبی علیہ السلام فرمائل بیا نبی علیہ السلام اشارہ اکر پلا سنو فنبذہما گوڑے خطا ثم قال فرغ ربکم من العباد رب بارک سوید بندگان دا پیسلونا فریقم بالجنت یوڑا لبا جنت کے و فریقم بالسعیر یوڑا لبا دوزق کی رواو ترمیز وعن ابي حزامة عن ابي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ارايتك قد نسترقيها ودواء نتداوي به ودخان نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله ابي خزامة وی دا حدیث مطلب دارے چه دا تدبیر استعمال بعینی تقدیر دے دا تدبیر استعمال بعینی تقدیر دے دا تدبیر استعمال دا تقدیر خلاف نہ دے بلکہ دا بعینی تقدیر دے ابی خزامہ وی ابی خزامہ ابن یعمر بن الحارث ابن سعد نبی علیہ تعلق قال دیوی قلت ماویل یا رسول اللہ ارائیت خبر راکا رقن نسترقیها دمونا چه مونگا طلب دا دی دمونو کو دا خلقو دا چه ما دم کا یا مونگا دم اچو و دواعن نتداوا بی او دوا چه مونگا علاج کو بی بدی دوا و تقاتن قال نتقیها چه مونگ بی دشمن نزان ساتو هل ترد من قدر اللہ شیعہ دا دا خدای دا تقدیر چه فیصله واپس کولی شی چه مونگا بڑال بچ کی دیش و دوا بچ کی دیش و تعویز و بدم بچ کی دیش قال نبی علیہ السلام دلہیہ من قدر اللہ دا دا خدای چه دے تقدیر دیکھ دا تدبیر استعمال تقدیر زکا پارسا کی وہی گر توکل می کنی دوکار کن قسم کن پستا کبر جبار کن اگر توکل می کنی دوکار کن کہ توکل کے نزوکار کن قسم کن پستا کبر جبار اسباب استعمال کو بیا پخدیتا کیا اوپر وسو او خود تڑا دا موگی پورے بیا پخدیتا وسپا دانا چی تڑی ناو بس وخدیل مسپا یہ میں قدر اللہ ہے دا دا اسباب استعمال دا دا خدای حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرمائے دا دی حدیث نہ معلوم شوا چه قضا و قدر دا اسباب و دا سببیت خلاف ندی بلکہ اسباب پخپلا پا قضا و قدر کے داخل دی دیکھے دا دم ذکر رہے دا دم و تعویز سنگرے دا یو مسئلہ دا حافظ ابن حجر فتح الباری کتاب الدب باب الرقاب القرآن کی وئی و دم درحاد علماء و اجماع دا چی جائز دے بشرط دے کی چدری شرائط پکی سو شرائط اول
کلام الله یا اسماء الله یا صفات الله به وای باغی بدم کوي د تعویز کوي دا به وکړي دم په عربی ژبه کې غیر معلوم المعنی الفاظ په کې نه را زیارتونو والا پښتو ژبه ته دمای په حکم د پیر او په حکم په اجازه د بلاکیو په اجازه دا په کې نشته دا اعتقاد بدوی چې دم بازار د خود مؤثر نه دی بلکې د الله تعالی ذات مؤثر دی په دې دم کې کاثر واچو کار وو او کاثر په کې وا نه چول ګرځو به اس پیدا بنه یا دم جائز دی خو دم په کسب نه جوړوي کسب به صحابه کسب نه جوړ کړی دمونه کړی نبی صاحب هم دم جوړ کړو کسب نه دی چته مدینه کې دمګر نه معلوم چې پلان کې دمګر دی او غل راځي چې او هغه بورډ لګولې چې روحاني معالج او د پلان کې سيزونو دمونه کې دا شي نه نشته باقي حدیث چې پای کې د دم ممانعت وارد دي یا حدیث چې د دم د نکول کو مذهب کې ذکر ده د دین مراد هغه دم د چې کلمات شرکیه پکې یا غیر الله استبداد پکې یا غیر معلوم المعنی کلمات پکې نفس دم سبد خبره تعویذ څنګه دی دغه د مصنف ابن ابي شيبان عمرو ابن شعيب عن نبي عن جدي سند سره مرفوع روایت منقول نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو خوب کې وایره ودسوا بسم الله اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وسوء عقابه ومن شر عباده ومن شر الشياطين ويعوذ عبد الله بن عمر دبا سکول يعلمها ولده بچو ته دا ورخوده من ادرك منهم چې چا به داس د کولې شو غټ وو ومن لم يدرك چا به چې نشو د کولې ډېر واړه او كتبها وعلقها عليه دا الفاظ به ورته ولیکل او ورته به اعتراض ورته دې تعویذ معلوم شي همدارنګه مصنف ابن ابي شيبه کې د سعيد بن المسيب اثر ان ابي اسماء قال سالت سعيد بن المسيب عن التعويذ وقال لا باس به اذا كان بيده من پاک نشته چې کله سرمن کې ونه اسباب درې قسم دي یو اسباب عادیه دي یو روحانیه دي یو عادیه دا معنا چې ډوډۍ وخوري جوړ بس لګه باندې ختم او بوس کې تر د باندې ختم دي تاسو اسباب عادیه اسباب روحانیه اسباب دم سره د خدای خیر وغیرہ دي روحاني اسباب او بعضی وهمي اسباب دي وهمي ارکه پلان کې مې مخې لراغې دا کار مې ونشو او یا دا چلو یا دا کړ دې ته وهميان وي دا زنانه وکړي وعن ابي هريره رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى احمر وجهه حتى كانما قطع في وجنتيه حب الرمان فقال بهذا ابو هريره جنو فرمای نبی علیہ السلام راوته موږ جګړه کوله په تقدیر کې بحث مباحثه کوله فغضب نبی علیہ السلام غصه حتى احمر وجهه تر دې پوری چې مخې تک سور شو څنګه سور شو حتى كانما قطع في وجنتيه حب الرمان لکه زبې خلشي وي چې پانانګو ددکې انار دانه انار دانو ډېر سیلواله نبی الله خسته وکړ چې موسی بشم په مخ باندې به آسان ښکارېده چې خوشاله به مخ به پړقېده ډېرو غوسې نه سور شه داسې سور شه لکه په مخې چې د انار دانې زبېښل شي وقال بهذا امرتم فدې ماته امر شوی چې تاسو په تقدیر کې بحث وکړئ ام بهذا ارسلت اليكم فدې تاسو ته رسېږي انما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في امر تاسو نه مخکې وختونه ځکه هلاک شوي چې هغوی جګړه کوي د دې کار عزمت علیکم زه قسم در کوم تاسو ته
الله تنازع فی جګړې مه کوئ په تقدیر کې تقدیر کې جګړې مه کوئ یعنی جګړه په تقدیر کې مه کوئ د ځان د پوهولو دپاره چې د تقدیر د مسلې تشریح څه بده خبره نه ده وعن ابي موسى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله خلق ادم من قبل فبزها من جميع الارض فجاء بنو ادم على قدر الارض منهم حدیث مقصد دار چې صفات باطنیه او عادات طبیعیه لکه شرارت او شرافت وغیره دا د تقدیر مطابق دي او ناقابل تبدل دي بدلیږي نه ابو موسی رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله خلق آدم عن قبضة قبضها الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړ دی یو موټی نه قبضها چې دا موټی خاورې راواخیسته من جمیله د ټولې ځمکې وجاء بنو آدم بني آدم راغله علی قدر د ځمکې باندې منهم الاحمر والابيض بعضې سري دي بعضې سپین دي بعضې تور دي ځکه د ځمکې مخ همدا دی وبين ذلك ما بين كويس بعض خلک د تورې ځمکې نه پیدا والسهل بعض نرم دي والحزن بعض غلیظ دي سخت والخبيث بعض بدو خصال والا دي والطيب بعض خدي مقشان خاورې نه پیدا شي خټه چې څنګه یې مقشان لکه تاسو په پوه شئ دا خلک خدای د خټې نه پیدا او خټې ته مختلفې ملایکې لیکلي ځمکې ته او هغې خاوره نه ده ورکړې چې خدای دپاره بیا به موږ ووږو عزرائیل علیه السلام ملک الموت دی راخیستي ملک الموت عزرائیل علیه السلام حدیثو کې نشته ملک الموت راغلی عزرائیل علیه السلام مونږ ځان نه جوړ کړ صحیح ده ملک الموت راواخیست خدای ورته وایي بس ته په روحونو مقرر شي چې د دوی روحونه به پاته وي ټیک شو وایي خدای ما ته په بدې ردي چې ملک الموت زموږ د روح واخیست خدای ورته وایي بانې به ورته جوړې دا د اکسیډنټ نه مړ شه دا چا ویشته ته به دې هېر شي چا ویلي دي چې ملک الموت سړی مړ دا د کینسر نه مړ شه دی د هارټ اټیک وشو دا شی نه دا خلک چې دي ملک الموت چا یاد کړی بس لاړل د خدای حکم یې ومانه سړی بچ هېڅوک هلکه بې پوه شي وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله خلق خلقه في ظلمه فالقى عليه من نور فمن اصابه من الله تعالی مخلوق پیدا کړ په تیارې کې فالقى عليه من نور خدای په خپل رڼا د فطرت واچو طبیعت فمن اصابه من ذلك النور چا چې په ورسېده د دې رڼا اهتدى لارې بیا موږ ته جنت ومن اخطأه چا چې د نور خطا کړل ولذلك اقول دی وجه نظم جب القمل على علم قلم وجه شوی دی د خدای د علم مطابق